أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. صدقت يا رب العالمين. اللہ رب العزت فدی آیات مبارکہ مکرمہ کی فرمائی وی من ندی پیدا کړی دی ځمکې اسمانون لره او څه چې د دې په منځ کې دي الا بالحق مگر په حق سره دا وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الله رب العزت فرمایي چې دا څومره څیزونه ما پیدا کړي دي نو دا مې عبث خراب اس بھی سندی پیدا کړي په هر څیز کې د الله رب العزت حکمت دی. بیا پویا خلق نیکان خلق یا چې کم خلق دا وتبع سبیل من اناب الی یا ځان بزرګانو ته نږدې کوي یا خپله کوشش کوي دغه طرف ته رغبت یې وي دغه نو هغه د ځان د سموالي چې کوشش کوي یا د خدای پاک په دې قدرتونو کې سوچ کوي د خدای پاک په ذات کې نه ځکه دا یې نه منه راغلی. الله وی وما خلقنا السماوات او موږ نه دي پیدا کړي اسمانونه لره والارض او ځمکې لره وما بینهما هغه چې په منځ د دیو کې دي الا بالحق مگر په حق سره وان الساعة ويقينا دا قیامت چې دي لآتیة خامخا راتلونکې دي فاصبحین بس مخ واړوه الصبح الجمیل په ښکلي مخ اړولو سره. الله رب العزت وی یقینا دا قیامت چې دی دا راتلونکې دی په دې کې مخاطبه شک شبه مه کوه په دې کې شک شبه مه کوه او فاصبح الصفح الجمیل مخ واړوه په ښکلي اړولو سره. نو د اخلاقو څلور شعبې دي د اخلاقو څلور شعبې دي. یو ته ویلی شي سماجي انصاف بهی د هر انسان له د هغه حق ورکول د هغې دپاره د کچرو د عدالتونو د هغې دپاره د حاکم او د هغې دپاره د قاضي ضرورت نشته. تا سره د چا حق دی هغه له د هغه حق ورکړه دې ته ویلی شي سماجي انصاف. تا سره د خور حق دی هغې له خپل حق ورکړه. تا سره د رور حق دی د هغې تا سره د غریب حق دی تا سره چې د چا حق دی هغې له خپل حق ورکړه. دویم نمبر د اخلاقو شعبه د هغې ته احسان ویلی شي هغې ته احسان ویلی شي د انسان سره او یا د الله مخلوقاتو سره نورو سره ښه سلوک کول دې ته احسان ویلی شي. اوس دې هغې کې فرق دا دی چې سماجي انصاف هغې کې تا سره د یو بنده خپل حق دی هغه ته هغه له ورکې او دې کې دا دی په احسان کې چې تا سره د چا حق نشته ته خپله چاله چې دی د خپل جانبه څوک نیکي کوي او هغه چاله ښېګړه کوي چا سره هغه چا سره ښېګړه کوي نو دې ته ویلی شي احسان. مثال په طور یو کس راولګېده ماماجي راولګېده وایي چې تاسو ټولو له اکرام کوو اوس یې که دا ماماجي کوي که دا بل یې کوي بیا خیراتي کار دی دی وایي چې زه تاسو له اکرام کوم نو اوس دا خو پې د ستا حق نه دی دا دی د خپل جانبه تا له اکرام کوي. دکه شان یو کس راولګېده او د خپل جانب نه یعنی د یو نن سبا مثال په طور یخني چلیږي راپاسېده راغې د کوره یاره زه پلانکي له چې دی څادر ورکوم ښکلي څادر یې راوړم ښه مالدار کس دی
دا نه چې غریب دی هغه له چې دې ساده راکړه وایي دا مې دله تحفه راوړې دا مې دله دا کړي یا مې دله وایي ته خو ټول مونځونه کوې بې ټوپۍ کې راشه دا ټوپۍ مې دله راوړه نه بس په ټوپۍ کې مونځ کوم نو دا د احسان وکړه د خپل طرف دریم نمبر چې دی هغه عفو ده عفو معافي کول هغه بنده ته چې هغه سړي زوی په معافۍ پوهېږي معافي کول هغه بنده ته چې هغه ستا په معافۍ باندې پوهېږي یا په خپل جرم کې زیادت نه راولي اوس که غریب دی او هغه سره چا زیاتي وکړو د ده وس نه رسي هغه نه بدله نه شي هغه اشتیا خو ځان له کیسه ده اوس یو کس دی د هغه په جرم کې وخت تر وخت زیادت کېږي او غټ بالا افسران دي مشران دي هغوی هم وایي چې بس پرېږدی درګذر ورته کوه نو دا بیا معافي نه ده دا بیا زیاتې دی معافي کول هغه بنده ده چې هغه ستا په معافۍ باندې پوهېږي او د متقیانو صفت کې هم دی بیا کله د عفو نه ووایو نو بیا ورپسې څلورم نمبر شعبه چې د فاصفح الصفح الجمیل چا سره د چا نه مخ اړول په ښه طریقې سره لکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي زما او ستا ښه تعلق دی ته ماله رالې نور کله زه ستا نه تپوس وکړم چې بهی څنګه چل دی حالات څنګه دي او کاروبار دی څنګه دی او دا واه په دغه رس ته رالې او ما درته په تندي کې ګونج راوستی دی نو که ته اوس د سړي زوی په خبره پوهېږي ته به یې چې بهی څه معامله شته څه خو شته څه وجه خو ده نور کله خو زما نه به یې تپوس کوي نو دا په ښه طریقې سره یو انسان پوهول او د دې نه مخکې د معافۍ والم چې کومه کیسه ده چې کوم کس تا په معافۍ پوهېږي هغه ته معافي کول خلک نه وایي زه خو مړه ژوندی واغستم اوس یو کس د معافۍ قابل وي او تا سره هغه زیاتي وکړو تا ورته معافي وکړه ده هغه به ټول عمر ستا احسان هېر نه کړي هغه به وایي چې دا ما څه وکړو هغه راسره څه وکړو او کم کس چې هغه په دې اوپر سوپر نه وي نو هغه ته وایي معافي مړه راشه وي وایي نن دې ته 10 والې سبا ته 10 روپۍ ووهه وایي هسې یم هغه مړه ښه سړی سړي ته یې پرېږدي خیر مخ واړوه په ښه اړول سره یا ته رالې او تا ما ته خبره کوله او ما ستا نه مخ واړو بل طرف ته چې مخ پې واړو نو پوه شه چې بهی څه وجه شته تاسو د بزرګانو دا حالات چې ووینئ دې کې مختلفو طریقو سره پوهېدو یعنې تاسو په خدای یقین وکړئ دا یو ما په خپله لیدلی دی او ډېر صاحب کشف انسان خو چې کله وفات شي بیا انسان له چې د هغې ارمان ورشي زموږ څه مسله راغلی ته په خدای یقین وکړه هر څه د الله په لاس کې الله گفت و گفت الله بود گرچه از القوم عبدالله بود څه مسله هغه یعنې موږ ناستو چونکې زموږ سره تعلق ډېر زیات و نو ما ته یو ورځ وایي ما ته وایي چې بس صاحب تا په وخت ولې دا خبره نه کوله چې دا کیسه داسې ده ماړه دا خو د لږ وخت کار دی او یا موږ به 15 منټه یا 3 منټه نو تیر کړي چې الله رب العزت هغه مسله حل کړي گفت الله بود گرچه از القوم عبدالله بود خیر اغله به تاسو په خدای یقین وکړئ یو کس داسې خدمت کو که نه چې هغه شان خدمت موږ هم د خپل استادانو نه دی کړی زموږ نه ډېرې خدای شته غیر حاضرې هم شوي دي هر څه شوي خو چې د استاد خدمت وکړي د هغه دعا درپسې د هغې رمضان زه بلا کیسې دي خیر هغه د هغه بچي مچي یو څه بل څه ټول په لندن کې و دغه یو بابا و هغه به یې داسې خدمت کو خو هغه یعنې انسان چې هغه به ورته کنز هر څه ورته وینو او هغه تر اخره پورې بلکې د جنازې چې اخري کوم طور طریقې وي هر څه د هغه اسم نو هغه هم چې دی نو دغه بنده کړي الله رب العزت اجر ورکړي حضرت شاه صاحب د هغه خانقاه کې به یو کس شاه صاحب ته به څه خفه شه شاه صاحب ورته یې بار شي هغه نه بار کېده په زور هغه ډېرې مافې خو ته پرېوته بعضې بزرګانو طبیعت یې داسې شاه صاحب ډېر هغه مافې وغوښتې شاه صاحب ورته بار شه چې ایسار نه شي خانقاه کې
تنبول خانقاه او هغې بار او چونکې د شاه صاحب هر یو څیز چې دي هغه بچي مچي نه و خپل مال یې ډېر زیات و ذاتي ملکیت نو هغه بار ورسره کېناست شاه صاحب ورته دلته نه درشه مریدان یې ورولېږي هغه لاړ د ور مخې ته کېناست شاه صاحب به چې کله ورته خیال نه و نو هغه به نیغ نیغ شاه شفیع تعمیر رحمه الله ته کتل چې کله به ورته شاه صاحب څنګه خیال شو نو هغه به زر نظر ښکته کړ نو مریدانو ته یې وی ورشه ده ته وایي چې دلته څه ته ناست دلته نه لاړ شه هغه ورته وی چې هغه پسې کله لاړ ورته چې چونکې خانقاه ستا ملکیت و تا زه وشړلم او تاسو زما پیر او زما مرشد یې زه څه نه شم ویلی او زه د اصلاح په نیت راغلی یم که تاسو ما شړی او که ما پرېږدې زه به دې ځای ناست یم دا خو ستا ملکیت هسې یم زه به صرف ستا مخ ته ګورم بس دغه ماله کافي یو ورځ داسې شوه چې یوه نیمه ورځ تېره شوه نو شاه صاحب چې دی نو ورته نیغ مې وکته نو زړه کې رحم راغی بیا یې ځان ته رانږدې کړه نو د هغه نه د وخت لوی سړی جوړ شو د هغې مختلفې طریقې مفتي اعظم پاکستان مفتي برید رحمه الله زموږ استاد مولانا عبدالواحد صاحب اسلامي یونیورسټۍ کې پروفیسر هغه موږ ته ووایي د هغه یو کس خدمت کوي ته به دا میلمنو په مخ کې یو ورځ موږ تلي وایي د هغې زموږ په مخ کې داسې ته ګزار وباسه وایي د هغه نه پیزار خطا شو هغلته پرېوته اخره کې ډېر زیات کمزور شو مفتي فرید رحمه نی بیا شیخ صاحب زر په خپله پوه شي نی بیا په خندا شي په همدا یو ټک د هغه نه خدای پاک نن هغه خدمت واغېسته چې د مفتي فرید رحمه الله کومه فتاوه د هغه راغونډه کړې ده نو فاصبح الصفح الجمیل الله یا چې دی نو مثال به ته ور یو کس اودس وچوي او ته وایې چې مولي صاحب حافظ صاحب دا مسله څنګه ده او هغه درنه غریب مخ واړو نو کوس ته په وتر بوتر پوهېږي چې بهی دا ټیم د مسلې د تپوس کولو دی ته وخدې نو مخ یې درنه واړو بس پوه شه الله ربالعزت ورته فرمایي که دې کې لږ هم سړیتوب وي لږ هم بس پوهېږي بس چې تا مخ واړو دا د دې دپاره کافي ده چې د چا سره د یو بنده تعلق څومره مضبوط وي هغه ته صرف مخ قدرې واړو بس دا د هغه دپاره مرګ دی خو که هغه پرې پوهېږي نو دا څلور شعبې شوې د اخلاق سماجي انصاف لکه شان چې دی احسان عفوا او بیا مخ اړول په ښه طریقې سره لکه قرآن وایي بیا دې پسې چې کوم نه بیا سختوالي چې کله بیا بالکل په دې سړی پوه نه شي بیا در باندې خپل علم در خرڅوي خپل نوکري در باندې در خرڅوي خپل مال دولت در باندې در خرڅوي دنیا یو څه به وایي اذا خاطبهم الجاهلون فقالوا سلاما بیا ورته بس لاس میلاوه ته پوه ته رسېدلی جګړې مګړې ورسره مه کوه وما خلقنا السماوات ومن ندی پیدا کړی اسمانونو لرا والارض ځمکې لرا وما بینهما او هغه چې په منځ د دوی کې دي الا بالحق مگر په حق سره وان الساعه او یقینا دا قیامت چې دی لآتیة راتلونکې دي فاصبح الصفح الجمیل بس مخواړه وا په ښه اړولو سره ان ربک یقینا ربستا هو الخلاق ان ربک یقینا ربستا هو الخلاق دک الله رب العزت پیدا کوونکی دی العلیم ماهر دی په خپل پیدایش کی نو دوه معنی دي خدای چې کومه معنی ده ماهر ته مراد واخله الله رب العزت داسې پیدایش کوي چې کم میدان کې څه شي پیدا کړي هغه دغه میدان شهسوار دی او کدی په ځان پوهېږي انسان یې پیدا کړی دی په دې خپل میدان کې یو لوی او غټ سړی دی جوړېدی شي د ده دپاره دا میدان کولو دی د ځناورو د هر یو طبقې دپاره خپل میدان دی الله په دې خپل پیدایش کې ماهر دی د دنیا کم وګړی داسې نه دی الله چې کم بنده پیدا کړي په هغه عالم هم دی هغه ته پته وي چې دا پلانکي په پلانکي ځای کې دی دی دا کار کوي د ده دا کردار دی د پټ او د ښکاره او بنده یو کس چې دی ګاډي جوړ کړه هغه ته دا پته نه لګي چې بهی زما ټول ګاډي دا ښه دي که خراب دي دې کې ښه شته که ښه نشته دې کې اوس دې ټایم کې کمزور دی کم نوي دي څه دي څه نه دي الله رب العزت ته چې څه پیدا کوي او چې کم بنده له اختیار ورکړي ده پیدا کړي د دې ورته علم ولقد آتیناک او یقینا درکړي موږ تا ته سبعا
من المثاني د مکرراتنا والقرآن العظیم او قرآن عظیم الشان. الله رب العزت وی تعلم درکړي دي و آیاتونه من المثاني نو بالاتفاق او مضبوطه خبره دار چې د دینه مراد سورته فاتحه ده. نو الله خصوص ذکر کړه تخصیص یو کړه د سورته فاتحه او بیا ورپسې عام والی د قرآن پاک ذکر کا عام کتاب ذکر کو خود صورت فاتحه باقی بطور خاص ذکر کړه. الله رب العزت وی تعالی می صورت فاتحه درکړي دا بار بار ویل شي نو منځونو کې بار بار ویل شي داسې انسان د دې تلاوت زیات کوي بل په دې ډېر زیات دي. سورۃ الشفاء ورته ویل شي ولقد آتیناک یقینا درکړي دي موږ تا سبعا و آیاتنا من المثانی د مکرراتنا چې بار بار ویل شي والقرآن العظیم و قرآن عظیم الشان لا تمدلنا تمخوروا مغدوا عینیک سترګو لرا الی ما هغه جانب ته متعنا چې موږ پیدا ورکړي د به باغې سره ازواجن الی ما هغه سیزونو ته متعنا چې موږ پیدا ورکړي د به باغې سره ازواجن یو سټولګو د دغې خلکو ته سلګو خلکو ته منهم د دیونه ولا تحزن او ته فکر مه کوه مغمجن کیږه علیهم په دیو باندې واخفض جناحک ښکته کړي خپلو مټو لره للمؤمنین دپاره د مؤمنانو یعنی نرمي وکړه مراد ترې نرمي ده د مؤمنانو سره نرمي کوه. وقل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم انی یقینا زه انا النذیر المبین یقینا زه ویرونکی یم ښکاره کما انزلنا لکه څنګه چې نازل کړي موږ عذابونه علی المقتسمین په تقسیمونکو باندې کم چې داسې تقسیمونکي والذین دا هغه کسان دي جعلوا القرآن چې دي ګرځولي دي قرآن لره عیدوین ټوټې ټوټې دا قرآن یې ټوټې ګرځولي دي. نو یا تقسیم نه مراد چې دا جنگ بدر چې کوم میدان دی به چې دی لس اوښان چې څومره راتله دي دا لارواله هر کافر به د خپل طرف نه لس اوښان دا چې دی دا الالولو په کافرانو به یې خوړل د اسلام د مقابلې لپاره. او جعلوا القرآن عیدوین چې دي دا قرآن ټوټې ټوټې ګرځولي نو دا داسې ارامیانو وی هلکه یو ته به وي سورة البقره وی بقره خو غوا ته ویلی شي که نه نو د یو کافر به ورته وي دا غواګانې زما ډېرې خوښي نو دا صورت پکې زما شي. او بل به ورته وي هلکه سورة النساء هلکه نساء ښځو ته ویلی شي زما خو ښځې ډېرې خوښي نو دا صورت پکې زما شي. سورة المائده درستخوان هلکه زما د خوراکونه ډېر خوښي دا صورت پکې زما شي. نو دکه شان ترکیه وه. بله طریقه مراد د یهود و نصوارام دي. یهود و نصوارا یا چې دی په مشرکانو کې چې کوم کسانو به وکړه چې بهی دا یوه خبره خو زمونږ د رواج سره برابر ده دا زمونږ د رواج سره برابر ده یلکه دا جوړ د خدای خبره ده دا جوړه د خدای خبره ده او کومه وی چې د رواج سره برابر نه وه نو هغه به یې نه منله. نو الله رب العزت وایي د قرآن ټوټې ټوټې ګرځولې دي چې کوم یې خوښی هغه کوي چې کوم یې نه یې خوښه هغه نه کوي. دغه کار نن موږ شروع کړی. الذین دا هغه کسان دي جعلوا القرآن چې ګرځولي دي قرآن عظیم الشان لره عیدوین ټوټې ټوټې فوربک نو بس قسم دی په رب ستا لنسألنهم خامخا چې سوال به وکړم د دوی نه اجمعین په یو ځای باندې عما په باره د هغه څه کې کانو یعملون چې دوی کوم عمل کوو فاصدع بس کولو بیان کا بما باغس سرا تؤمرو چې تا ته حکم کړی شوی دی فاصدع بس کولو بیان کا حق او باطل لرا بس جدا کا حق او باطل لرا بما هغس سرا یا هغس لرا تؤمرو چې تا ته حکم کړی شوی دی واعرض او اعراض کا مخواړه عن المشرکین د مشرکانو نه انا یقینا منګه کفیناکا منگ چه دی کافی کی گو تالرا المستهزئین دا ٹوکو کونکو نا الذین داها کسان دی یجعلون چه دی گرزولی دی مع اللہ الہ مع اللہ اللہ لرا سرد اللہ رب العزت الہن خدے
آخر بل فسوف یعلمون بس زردی جدی بپوشی ولقد نعلم و یقینا من تعلم دی انکا چی یقینا تو یا یقینا ستا یضیق صدرکا تنگیگی سینستا بما بها غسسرا یقولون چی دویوائی اللہ رب العزت ورتی چی من تا علم دی چی دی کم خبر کستا سینه ورسر تنگیگی نو دی با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاوی تا خود دروغ جنی نعوذ باللہ من ذالک او ورطا بیوی دا قرآن دی دا زان نجوڑ کردی دی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب خبر کی دا او کلا بے ورطوی دا افسانی دی بانن زمانہ کی نو کنی اللہ رب العزت تی معافیو کی خود مسلمانانو چکم اللہ دی با ورطا ٹک دا دی دا چکم نظری شروع دی پا منٹو پا یو سبل سیدوم را ایمان نوڑ چی دی با ورطا دا ہو چرتا منٹو نئی نظریہ را اخلاق کرے اللہ دی معافیو کی مسلمانان اغا خلقوی چی زبا بلانکی دور کی ما بدا کرو ما بدا دا تا چی پا کم دور کی بدی کی دا ایمان سلامتی اخبرو غردا لوی دا اللہ احسان دی بس آغا ٹیم که تا موجود وی و انکار دی کرو ما بیا سو بیا بسو اللہ دی معافیو کی یا مختلف خبر بے کول الزامات بے لگول تردی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بی بی مبارکی باندے الزامو لگو او دا اوسا پوری آغا الزام چیزی دا باز کافران اوسم لگی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی باندے فسبح بس تسبیح بیانوا بحمد ربکا سرد پاکے دا ربو نو سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم نور وایا وَكُنْ أَوْشَى مِنَ السَّاجِدِينَ دا سجدہ کون کنا یعنی دا جمع احتمام کوا یا دا منزونو احتمام کوا جمع چی دا پابندے سر کوا اللہ توفیق راکی وَعْبُدْ رَبَّكَ وَعِبَادَتْ کوا دا رب خپل حتی تردی پوری یأتیک الیقین چی راشی تا تا مرگ یقین تا تا مرگ راشی نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیو کس راگے اگا ورطا وی سیبا وی زب پیتنا خواخوم سوی ورطا وی پیتنا خواخوم او ورطا وی پیتنا خواخوم او دا یا حق نا چی دیزا ما حق میں بالکل نا دی خواخ حق میں بالکل نا دی خواخ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا وی خواہ او بلا ورطا دا خبر اوکلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ لبل کسرائی نو اغور سری دا خبر شامل اکلا او ورطا وی سیب وی اپلانکی وی چی یہودیانو و عیسائیانو پرشتیا وی لیدغی پرشتیا وی نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کستا وی چی ورش تور راوالا دی وی چی بھئی پیتنا میں خواہ دا حق نا انکاری ما دا حق نا انکاری ما نو دا خو چی دا و علی سے ورطی ولی تور رالی وی دیوی چی پیتنا میں خواہ دا نوی چی دیوی پیتنا میں خواہ دا نو انما اموالکم و اولادکم فتنہ مال او اموال چی دی دا پیتنا را دا مراد آغا دی مطلب دکا دی وی سیب دیوی چی دا حق نا انکار کم وی اللہ رب العزت مرگ تا حق ویلی دی او یقینی سیز دی نو دی دا اغینا انکار نکی اغی ورطوی حق میں خواہ ندی نو دی وی چی دا حق میں خواہ ندی دا دینا لری تختوی مرگ زمان ندی خواہ وستان ندی خواہ او امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تا چاوی چی فتوو لگوا نو نور خبری دا شاملی کردو یاوی ورسری دغا کردو ورتی و یهودیان و عیسائیان و پرشتیا ویلی دی آو کنا چی یهودیان وی چی عیسائیان بس ندی و عیسائیان وی چی دا دی یهودیان و سدین ندی نو دا دوار خبر رشتی ندا او دا که زمان جماعت تر آگا دی نو یو پتوا با دا آگا گوٹا را شورو یو با دا دی دینا یو با دا دی من نشورو یو با دا دی دویم کتر نا بیا دا چا اخبر پتوا بیا دی ورتزان ٹیک پاتی کرو وَعْبُدْ رَبَّكَ عِبَادَتْكَ وَدَرَبْ خُلْ حَتَّى تَرْدِي بُورِ يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ چِرَاشِتَا تَمَرْگُ